میندې چې کله هغه د الله او د الله د رسول را لېږلي دین پیروکاري د یو سره سنس علمي د یو بچي چې کوم دی د مخې سره دا کامیاب دي ولې مور ته د حلال او د حرامو پته نه لګي مور ته چې کوم دی هغه زنانه ته ما او تا دین نه ښولی موږ د قرآن نه لرې ساتلي موږ د حدیثو نه لرې ساتلي دیو د الله یره د دیو په زړه کې دی دغه ماشومان بچي بیا د ری په پل باندې رواني دا غلط تربیت وکي حلال حرام چې کم دی نو دې کې تمیز نه کوي هغه ماشومان سبا هم چې کم دی نو در په دې کې باندې په دې وجه زیات ضرورت زنانه وترې دا زنانه دا خپل ماشومان دا د قرآن او د حدیث په علومو سره منورې کوي سبا ورځې به د دې ماشومان د دې غیږه د دغه بچو لپاره د ټولو نه وړومبی چې دی نو دا مدرسه را او بیا د غیږه ماشوم لا سکے دا په کور کې څومره د الله تعالی دین خورولی شي دا الله په دین کې د ټولو نه زیات امداد دا زنانه کولی شي ځکه یو زنانه ده دې په یو کور کې علم حاصل کو او کله چې الله تعالی د قرآن او د حدیث په علومو سره منوره کړه دا د کور زنانه هم د ځان سره سمولی شي او د کور نارینه په کم کور کې چې زنانه او نارینه نو د دغې زنانه د دې نارینه سره په څلورو طریقو سره واسطه یا دا نارینه د دې زنانه به بچی یا به د دې زنانه خاوندي یا به د دې زنانه پلاری او یا به د دې زنانه روري د دې څلور رشتو نه علاوه په کور کې زنانه او نارینه دا یو ځای نشي پاتې کېدی کم کور کې چې زنانه ده دا ورسره نارینه دی څلور رشتې به د دې زنانه سره ټچي یا دغه نارینه پلار دی یا خاوند دی یا رور دی یا زوی دی او دا څلور وانه رشتې دا زنانه ډېر زر دین طرف ته راماده کولی شي په دې څلور رشتو باندې د دې زنانه قدرت دی چې دا څلور وانه رشتې دا دین طرف ته تابع کړي خو کاش چې زنانه چې نس علم حاصل کړي او دې تر علم رڼای د ټولو نه اول تاسو دنیا کې کتلې دي کله دې په کور کې د دې سره کم نارینه دا د دې خاوند دی خاوند دا په څومره اسانه طریقې سره دین طرف ته آماده کولی شي دنیا کې تاسو کتلې دې زنانه له الله تعالی یو خوی ورکړی دی دې کې چې کوم دی قدرتي یوه ملکه پیدا ده هغه ملکې ته موږ پښتو کې مکر وایو هغه مکر چې کله خاوند ته ونسي د جوړې دپاره خاوند غریب دی د خاوند وس نه رسي خو دې خپل مکر چې کله استعمال که نو د مکر په بنیاد باندې په هغه غریب خاوند باندې ځان له جوړوالي په هغه غریب خاوند باندې ځان له پیسار والي هغه کارونه یو انسان به ځان ته ډېر زیات دیندار وي خو دې زنانه دنیاوي کارونو کې د خپل خاوند ته مکر ولیو نو داسې کارونه پې وکړه چې بار خلک وایي یاره دا خو ډېر سم سړی و ده ولې داسې کار وکړه الان که دې زنانه هغه خپله ملکه چې الله د دې پر جسم کې پیدا کړی د مکر هغه یې په ور استعمال کړی نو تاسو نن وایي کمې زنانه ته خپلو بچو ته چې موږ د قرآن او د حدیث علوم ورکو سبا ورځې د دې خاوند دا د الله نه باغي دی سبا ورځې د خاوند دا د دین نه چې کم دی نو باغي دی او دغې زنانه د دین په بنیاد باندې د خپل خاوند ته مکر ونیو داسې مکر یې ورته ونیو چې ته به خامخا پنځه ټیمه مونځ ته ځې ته به خامخا تبلیغ ته ځې ته به خامخا دین چې کوم دی نو دا زده کې ته به خامخا تهجد و تپاسک ته به خامخا میاشت کې یو درې څلور ورځې روژې نسې دا مکر یو ورځ دوه ورځې درې ورځې ته به زما کور ته مال او زما بچو له حرام نه راوړې ماله به حلاله مزدوري کې که حلاله نشي کولی زه به ستا سره غربت کې پاتې کېږم نو که زنانه دا مکر د خپل خاوند ته ونیو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې هفته او میاشت او کال رو خاوند به دین طرف ته چې کوم دی نو دا اماده کړي نو ستاسو خپله ګریوان کې سوچ وکئ چې زنانه له قرآن او د حدیث علوم دا څومره مفید دي نارینه له ورله زیات مفید دي او که چېرته د کور نارینه د دې زنانه خاوند نه بلکې د دې زنانه پلاري بیا د پلار دین ته آماده کول د دې لور دپاره ډېر زیات آسان دي ځکه اولاد کې چې کوم دی پلار ته ډېره زیاته محبوبه دا لوري پلار او مور دا که خفه کېږي دا په لور باندې خفه کېږي زوی خپله مخه ایستی شي خو زنانه ډېر عاجزه څیز دی دغه زنانه خبره چې دی د دې خپل لور خبره دا پلار چېرته هم ځمکې طرف ته نه ورغورځوي نو که مونږ د خپلو بچو له د خپلو لوڼو له د قرآن او د حدیث
علوم خول موږ داسې مدرسو کې چې کوم دینو داخله کړي نه بیا دغه لور سبا ورځې پلار دین طرف ته ډېر زر راړولی شي ډېر زرې چې کوم دینو اماده کولی شي ځکه د لور خبره دا پلار ځمکې طرف ته چرته هم نه غورځوي پلار دا په لور باندې ډېر زیات خفه کېږي نبي علیه الصلاة والسلام وګورئ رسول الله مبارک چې کله له مکې نه مدینې طرف ته هجرت وکړ او بیا د رسول الله مبارک لور دا په یو کافر باندې واده ده ذکر اسلام په ابتدا کې د مسلمان او د کافر نکاح دا به صحیح و نبي علیه الصلاة والسلام لور دا په یو کافر واده ده او کله چې لور دا وغوښتل چې زه په خپل پلار پسې مدینې ته ځم ځکه زما پلار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت کړی دی نو کفارو دا د اوښې نه راوغورځوله د دې ماشوم په خېټه هغه ځای شو د دې ملا دا ډوکی په یو کاڼي باندې ولګېده او د ملا د اډوکې وچه قیدما شو رسول الله مبارک ته چې کله پته ولګېده نبی علیه الصلاة والسلام به ډېر زیات ژړل نبی علیه الصلاة والسلام هغه زوم دا چې کله د بدر په جنګ کې قیدي شو رسول الله مبارک هغه قیدي دا په غیر د فدیې نه پرېښود خپل زوم او دا یې ورته وویل په غیر د فدیې نه دې پرېږدم خو زما لور به راولېږي نبي علیه الصلاة والسلام به خپلې لور سره ناست و ژړل به یې ورته لور به یې هم ژړل نه پلار دا په لور باندې انتهایی خفه کېږي که چېرته موږ خپلو لوڼو له د قرآن او د حدیث علوم ورکړل په دې کور کې رشته که د دې زنانه د دې نارینه سره د پلار ده یعنې دا نارینه پلار دی نه پلار هم دا ډېر زر دین طرف ته دا راړولی شي دا دغه مکر چې نن پلار ته په کپړو کې نسی دغه مکر چې نن پلار ته په اظهارو کې نسی نن چې کوم دی دنیاوي ضرورتونه په دغه غریب پلار باندې پوره کوي که دا مکر شرطرې پلار ته دا په دین کې ونیوې نه پلار هم چې کوم دی نو صحیح او که چېرته دا رشته د دې زنانه او د نارینه دا د خور او د رور د په کور کې نه رور هم د خور خبره ځمکې طرف ته را نه ورغورځوي که دا خور رور ته مکر ونسي د دین دپاره دا رور هم چې کوم دی نو دینداره کولی شي او که د دې زنانه او د دې نارینه دا رشته په کور کې دا د مور او د زوی ده نو زوی هم د مور خبره چېرته ځمکې طرف ته ګورې نه غورځوي مور زوی ته ایس نه وایي کله یو مطالبه ترې ونسي او زوی دغه مطالبه نه پوره کوي مور صرف او صرف د دغه ماشوم سترګو ته ګوري او د سترګو کتو سره د خپلو سترګو نه یو 2 څاڅکي اوښکې ښکته چې کوم دی نو راوبهي بیا زوی د مور دې اوښکو ته ګورې نشي ټینګېدی نه که چېرته کې موږ په خپلو ماشومانو جنکو باندې د قرآن او د حدیث علوم زده کړو سبا ورځې دا په دې کورونو کې څومره تبلیغ کولی شي په یو کور کې رور هم سم په یو کور کې زوی هم سم په یو کور کې چې کوم دی پلار هم سم په دغه کور کې خاوند هم سم داسې په بل کور کې رشتې داسې په بل کور کې رشتې نو کورونو کې الله تعالی انقلاب راوستی شي د دې زنانو د وجې نه په دې وجه باندې زه دې پورې خبره کومه چې د بناتو مدرسې را څومره اهم دي د جنکو مدرسې څومره اهم دي دا معاشرې له څومره فایده ورکولی شي په دې وجه الحمدلله ستاسو په دې علاقه کې دا مدرسه را بناتو د ډېر وخت نه چې کوم دی نو چلیږي الحمدلله ښه کامیابۍ باندې روانه ده یو کال نه بل کاله پورې دې کې چې کوم دی را ماشومان رو رو سیوا کېږي او دغه شان زیات ماشومان الله د دې نه کامیابۍ دا په 2 سیزونو سره ډېره ترقي ورکوي یو په خپل اولاد سره ستاسو کورونه کې کمې لوڼه دي که خپل کورونه منور کول غواړئ تاسو دا غواړئ چې د الله دین په دې کورونو کې سیوا شي راولئ دې مدرسه کې ستاسو علاقې او د محلې مدرسه سره دې کې داخله کوي او دې کې کېنوئ یو د خپل اولاد په ذریعې سره دې له ترقي ورکوي او دویم دا مدرسه دا یو کور کې ده دغه مدرسې له بهر خارج کې چې کوم دی نو وجود پکار دی او د هغې دپاره د دې مدرسې چې کوم دی څومره انتظامیه ده هغوی یو سعی او کوشش جاري کړی دی چې د دې دپاره جدا ځای عمارت دا تیار شي هغه عمارت دپاره کوشش دی بیا به الحمدلله اوس په یو شاړ میدان باندې یا ټینټونو کې دننه دا تقریب چې کوم دی نو کېږي الله دې هغه ورځ زر تر زر راولي
چې ردې په خپل عمارت کې دننه چې کوم دی تاسو یخ ځای کې ناست او دا تقریبات چې کوم دی نو دې کې کېږي خدا کوشش په تاسو کوئ هره خبره علماو ته مه پرېږدئ هره خبره استادانو ته مه پرېږدئ ذکر او استاذ غریب درې طلباو چې کوم دی نو ترتیب صحیح کړي که دیو ته استادانې مهیا کړي که دیو له چې کوم دی نور داسې منډه ترړه وایي که دیو له درس او تدریس ورکوي یو د عوامو کار یو د علماو کاري د علماو کار چې کوم دی نو درس او تدریس ورکول دي د عوامو کار دغه طلباو له چې کوم دی نو ځای برابرول دغه علماو له چې کوم دی نو ترتیب برابرول دا د عوامو ګرې کاري دا د علماو کار نه علما صرف او صرف درس او تدریس کوي د یو دغه خپل ډیوټي پوره ده تاسو لږ سوچ وکئ که چېرته کې دیو د عمارت دپاره سای شروع کړي درس او تدریس دلته متاثره کېږي نه دا ستاسو د علاقې مدرسه ده دې له ترقي ورکړې دو سیزونو باندې یو خپل ورسره تعاون وکړي خصوصا زنانه الحمدلله موږ چې هر ځای کتلی دي مدرسې چې څومره هم کامیابۍ طرف ته ورسېدلي دي یا روانې دي په بره باندې هغې کې زیات کردار چې کوم دی نو دا د زنانو دی زمونږ سوات کې غریز علاقه کې زمونږ مدرسه ده د هغې نوم هم چونکې ستاسو د مدرسې په شان نعمان ابن ثابت دی هلته کې څومره هم عمارت په بر روان دی د هغې چې څومره هم ترقي ده هغې کې زیات کردار هم زنانو چې کوم دی نو ادا کړی دی نو دې له وجود ورکوي سبا ورځ یو موږ مړه یو زمونږ چې کوم دی نومونه دا به د خلکو د ذهنونو نه ډیلیټ شوي زمونږ نومونه او شکل به د خلکو د زړونو نه وتی دې کې به ماشومان سبقونه وایي او دا صدقه جاریه په موږ پسې به روانئ نو خبره ما دې پر راغستې وه چې الله د هغه څیز دپاره زموږ او ستاسو انتخاب کړی دی کم یو څیز چې دا بنیادي دی حضرت آدم علیه السلام تر ټولو نه اول الله خولی هغه علم دی نه دغه علم جاری ساتئ الله دې هغه ورځ رانولي چې دا علم زموږ د علاقو نه پرواز وکړي زه بار بار تقاریرو کې دا خبره کومه چې الله یوې علاقې له مدرسه ورکړي علما ورکړي نه الله تعالی دغه خلک پر خلکو باندې د الله نعمت همي د الله تعالی رحم همي د هغې سره سره الله دا خلق ګورې عزمي هم هر یو دور کې الله دا مدرسې مختلف علاقو له ورکړي دي ځمکې په خطو باندې مختلفو خطو باندې دا علوم ګرځېدلي دي بعضې دور کې سمرقند او بخارا د علومو مرکز الله وګرځو کله چې د علم قدر التو د علماو قدر التو د مدرسو قدر التو الله علوم الته برقرار ساتل د دنیا د اطرافونه به خلک سمرقند او بخارا طرف ته تلل کله چې هلته علم توهین شروع شو د علماو بې قدري شروع شوه خلکو چې کوم دی په غلط نظر باندې هغو ته کتل شروع کړل الله د هغې خلکو نه علوم واغستل د دنیا بل سر ته او بلې خطې ته مصر طرف ته منتقل کړل هلته یوه لویه جامعه او مدرسه و جامعة الازهر ورته وایي هلته الله تعالی علوم له ځای ورکړه او کله چې هلته د علومو قدر و د علماو قدر و د طلباو چې کوم دی نو قدر و الله علوم هلته برقرار ساتل کله چې هلته خلکو توهین شروع کو الله علوم راوغستل هندوستان له ورکړل دیوبند په شکل کې زمونږ پاکستان طرف ته را منتقل کړل نن الله دا نعمت هم موږ له راکړی دی د هغې سره سره الله زمونږ ازمېښ او امتحان هم ګورې اخلي چې هسې نه موږ په دې امتحان کې چېرته ناکامه را نه شو کوشش کوئ د دې علماو قدر کوئ د دې مدرسو سره خپل تعلق ساتئ د دې طلباو په سر باندې د شفقت او د محبت لاس راکاږئ هسې نه د علوم د علما او د دین الله زموږ نوالي د دنیا یو بل ګوټ ته ولیږي چرته روس ته ولیږي چرته کې چین ته ولیږي موږ به د دین محروم شو ګرې نو دا د الله تعالی لوی نعمت دی په دې وجه خپلو بچو په ذریعې سره دا مدرسې کامیابي کوي دنیا کې هم زموږ کامیابي قبر کې هم زموږ کامیابي آخرت کې هم زموږ کامیابي زه بار بار خپلو تقاریرو کې دا وایم زم دین لوی عزت او کامیابي چرته کې راشي یو سړی خپل بچی باندې علوم زده کړي او سبا ورځې د جماعت په لوډ سپیکر باندې ستا د مرګ اعلان شو
چې پلانې وفات ته ستا د کور کوڅې له به کم خلک راځي هغه خلک به راځي د کمو خلکو سره چې تا خپل بچی کېنولی دی که ستا بچی د علماو سره ستا بچی په دیني مدرسه کې سبق وایي ستا کوڅې له به د ټولو نه اول د مدرسې طلبا راځي علما به راځي مفتیان او قرا به راځي هغه خلک به راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دیو د خپو د لاندې نه د رحمت پرشتو خپلې وزرې چې کوم دی نو خورې کړي دي دغه خلک ستا د مرګ په اعلان باندې د ټولو نه اول ستا کور له چې کوم دی نو راځي ستا چې کوم دی د مرګ نه پسو ستا د جسم نه د غسل لپاره کفړې چې لرکوي هغه به همدغه دینداره خلک لرکوي د چا سره تا خپل بچی کېنولی دی ستا د بچي ملګری دی ستا د بچي استاد دی ستا د بچي شاګرد دی ستا د بچي کلاس فیلو دی د ټولو نه اول ستا لاس چې کله په تخته باندې د غسل دپاره سملولی کېږي دا به هم د هغې پاکو خلکو چې هغه مفتیان دي هغه قاریان دي هغه علما دي هغه دینداره طبقه ده هغه خلک ستا په لاش باندې له پاسه به اوبه دراړئ ستا لاس چې کله کفن باندې کېږي هغه دیندار او پاک خلک به په خپلو لاسو باندې ستا جسم له کفن ورکوي ستا جسم چې په کټ باندې ایښودی کېږي او جنازګاه طرف ته ستا چې کوم دی نو جنازه ځي دا به هم د هغې پاکو خلکو په اوږو باندې ځي مخکې هم هغه خلک چې علما دي مفتیان دي قرا دي دینداره خلک دی وروسته هم هغه خلک یو سیټ ته هم دینداره بل سیټ ته هم دینداره د نبي علیه الصلاة والسلام روایت دی چې د دغې خلکو د خپو د لاندې نه د رحمت پرشتې خپلې وزرې غوړئ ستا د جنازې سره سره د الله د رحمت پرشتې هم چې کوم دی نو روانې دي ستا په جنازه باندې به هغه پاک خلک ولاړي هغه خلک به ولاړي چې د نبي علیه الصلاة والسلام د راوړي علومو په رڼا کې به یې اودس کړی د هغې هغه جنازې الفاظ به په صحیح معنو کې ادا کولی شي هغه خلک په ستا په جنازه باندې ولاړي ستا لاس چې قبر ته کله ښکته کېږي د هغې پاکو خلکو په لاسونو کې به ښکته کېږي ستا په لاش باندې پاسه که خاور وراوړي د هغې خلکو په لاسو به وراوړي کومو ته چې علما وایي کومو ته مفتیان وایي کومو ته قرا وایي کومو ته چې دینداره طبقه وایي اوس مسلمانه پرې خپل ګریوان کې لږ سوچ وکړه ستا د مرګ نه پس ستا په کوڅه کې د ټولو نه اول دغه پاک خلک ولاړو ستا لاش له غسل ورکړی دغې پاکو خلکو دی ستا لاش ته کفن ورکړی هم دغې خلکو دی ستا لاش چې کوم دی جنازه د دغې خلکو په اوږو باندې تللی ستا قبر په ډبه باندې چې ستا لاش قبر طرف ته ښکته شوی دی د دغې خلکو په لاسونو باندې ښکته شوی ستا په جسم باندې چې له پاسه خاوره اوښتې ده د دغې خلکو په لاسو باندې اوښتې ده مسلمانه اوس ته په خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې ولې قبر کې به دننه ستا هغه جسم له الله چرته سزا ورنه کړي په کم باندې چې د نبي علیه الصلاة والسلام د وارثانو لاسونه هغه ګرځېدلي دي کومو له چې له پاسه کفن د پیغمبر وارثانو ورکړی دی کومو باندې جنازه د پیغمبر وارثانو کړې ده کم چې په خپلو لاسو باندې د پیغمبر وارث قبر طرف ته کم لاش ښکته کړی دی کم باندې چې خاوره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسا ور اچولې ده ستا لاش له چرته هم الله سزا نه ورکوي ستا دغه قبر چې کوم دی روضة من ریاض الجنه دی دا د جنت د باغونو نه یو باغ دی پرې وجه دا عزت ستا د ژوند نه پس چې کوم دی نو ستا د لاشو او د هغې نه اخوا ستا د قبر عزتونه دي ستا د آخرت عزتونه دي لہذا الله چاله د بچي نعمت ورکړی الله چاله د اولاد نعمت ورکړی خوا کرا لوري او که زوی موږ اکثر ذهن کې رالي موږ په زامنو باندې سبق وایو لور چې کوم دی د دې سبق ته څه ضرورت دی سبا ورځې راسي هم د بل کور له ځي د زوی نه ډېر زیات ضرورت چې کوم دی نو دی لور ته دی چې بلې باندې ته د دین سبق وې سبا ورځې دا د خپلو بچو دپاره معلم او استاذه ګرځي دنیا کې تاسو لږ نظر وکړئ څومره لوی اشخاص دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وګوره امام بخاري وګوره یا نور داسې چې کوم دی بزرګان تیر شوي دي هغې کې زیات کردار داره میندو دی
دی زیات کردار دار خویندو دی کله چې د هغو میندو یا خویندو یعنې مشرانو زنانو کې هغو علوم حاصل کړي دي د خپل بچي په صحیح معنو کې تربیت کړی ځکه پلار غریب دا د بچي سره کور کې نه یا چېرته بهر ملک کې مسافري یا کور کې سهار روزي پر تیاره کې ماسوتن بیا تیاره کې راځي د بچي تربیت ته ګورې پلار دا وزګار نه د بچي د تربیت لپاره موري خو هله به مور د بچي تربیت کوي چې تا یې د دغې مور هم تربیت چې کوم دی نو دا کړی نو دا د الله لوی نعمت دی چې موږ له پر خپل معاشره کې داسې زنانو مدرسې راکړي دا زنانو دا مدرسې را الله لوی نعمت دی د زنانو دپاره زنانو له پکارداري خصوصا د دې مدارسو قدر وکړي دې کې خپلې بچې داخلې کوي خپله هم راځي دې کې سره څه چې کوم دی هغه زده کوي د هغې سره سره چې کوم دی د دې مدرسې ضرورتونه یي هغه ضرورتونه کې ورسره برپور چې کوم دی نو دا ایسالی محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.